عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو شهید به درته زه په دې یاد کړم چې دا د رسول الله مبارک سره مراد دی او عطا یې خداوندي ده. الله د اسلام د دین او سربلندۍ لپاره څوک ورکړي؟ عمر فاروق ورکړی. چې عمر فاروق رسول الله مبارک ورته دی، هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې اسلام لا نور وړي، رسول الله مبارک دعاګانې غواړي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين. الله رب العزت عمر ابن خطاب څوک یو ابو جهل ته ویل شي، عمر ابن خطاب ته الله هدایت ورکړو. عمر چې ایمان راوړي صحابه لګیا دي پټ پټ منځونه کوي. عمر تپوس کوي قربان یا رسول الله دا څه روان دي؟ رب محبوب ورته فرمایي دا د الله عبادت دی، مونځ کوو. وایي چې دا د الله حکم دی. وایي آو یا رسول الله تاسو دا اذان پټ کوئ دا د الله حکم دی؟ محبوب فرمایي آو. دا مونځ چې کوئ دا د الله حکم دی؟ آو. نو بیا یې پټ ولې کوئ؟ چې د قریشو یره ده. حضرت عمر فاروق توره راخلي او عمر فاروق فرمایي قربان یا رسول الله چې دین حق دی، قرآن حق دی، مونځ حق دی، اذان حق دی، رسول الله مبارک حق دی، نو بیا به د نن نه بعد برملا علی الاعلان به مونځ کېږي او راځي د بیت الله شریف ته او چغه لګئ بیت الله شریف دیوال ته خیجي بران. وایي شته څوک په دې کافرانو کې داسې چې خپلې ښځې کونډې کړي، داسې شته چې خپل بچیان یتیمان کړي.